بسم الله الرحمن الرحیم. په هغه مبارک او متبرک ځای کې ولاړ یو د کوم ذکر چې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دی، یعنی بدر. د بدر نوم الله رب العالمین اخیستی دی په قرآن کریم کې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله هجرت وکړو، اهل مکه ډیر زیات ظلمونه ورسره کړي او هلته د مسلمانانو نه په مکه مکرمه کې چې کوم ځمکې او جایدادونه او کورونه پاتې شوي وو، په هغې ټولې ورنه قبضه کړې وه، تکلیفونه ورته رسولي وو. دغه دوران کې د ابو سفیان رضی الله عنه له هغه وخت مسلمان شوی نه و. په سربراهۍ کې یو تجارتي قافله شام طرف ته تللې وه او واپسۍ کې راتلله او تقریبا اهل سیر لیکلي دي چې د 50,000 دینار مالیت په هغه زمانه کې چې دا د سرو زرو کرنسي وه، هغوی د ځان سره تجارتي سامان راغستی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته وفرمایل چې د دغې تجارتي قافلې د دې محاصره کوو، ځکه دا حربي کافران دي، د دې مالونه موږ دپاره اخیستل دا جایز دي او هسې هم دشمن ته اقتصادي تاوان رسول دا د اسلام د جنگي حکمت عملو یوه حصه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته وفرمایل ځو، وکې د جنګ په نیت باندې نه راغلي، صرف او صرف د هغې د تجارتي خسارې او د تاوان او د محاصرې په نیت باندې راغلي وو. دوه ورسره اسونه وو، اته ورسره تورې وې، شپږ ورسره زغرې وې. چې کله ابو سفیان صاحب ته پته ولګېدله چې زما د قافلې محاصره کېدو واله ده، هغه چونکې د ساحل سمندر په لار باندې د شام نه را روان و، دې طرف ته شام او دې طرف ته شا طرف ته زموږ نه چې کوم دی نو مکه مکرمه ده. نو هغوی خپله لاره بدل کړله او یو سفیر یې ورولېږلو اهل مکه ته، قریشو ته، دم ابن عمرو الغفاري. او هغه چې کله لاړ شو نو قریش یې ویرول چې زمونږ د تجارتي قافلې محاصره کېدونکې ده او د هغه وخت کې د جنګ یو علامه او د یرې یو نښه یې دا وښودله چې د خپلې اوښې پوزه یې کټ کړله، غوږونه یې ترېنه کټ کړل، وینې پرې بهېدلې او کیجاوه یې ورله الټه کړله او ویې ویل که زمونږ دا تجارتي قافله محاصره شوله، موږ به د لوی تاوان سره مخامخ شو. هغه ځای نه د قریشو سندرغاړو جنکو سندرې شروع کړلې او هغه خپل کافران او خپل ځوانان هغه یې راپورته کول، د جنګ دپاره یې اماده کول، هغې را روان شو. 100 ورسره اسونه او شهسوار، بل طرف ته د مسلمانانو سره 2 اسونه او شهسوار او هغې سره ډېرې زیاتې تورې، ډېرې زیاتې زغرې، ډېر زیات وسایل او 1000 پورې نفري د هغې تیاره شوله او هغوی دلته راغلل. د الله رب العالمین نظام و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوب کې الله یو کیفیت وښودلو او د انبیاو خوب د وحی حصه وي چې دا کافران کم دي او موږ پې زورور یو. نو الله قرآن کې د دغې خوب ذکر کړی دی، اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم. کو الله رب العالمین دوی په خوب کې تاسو ته ډېر ښودلی وی، طبعي خوف به در باندې بیا راتللو، خو الله رب العالمین درته تسلي او ډاډ درکوله، تاسو ته کم وښودل. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې راغی نو دې ته دا مونږ چې په کوم ځای ولاړ یو دې ته په قرآن کریم کې عدوة الدنیا ویلی شوې، دا مدینې طیبې ته نږدې غونډۍ ده. اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى. کافران ښکته پاتې شو، شګلنه ځمکه وه، هغې کې اس هم ښویدلو، انسانان پکې هم ښویدل او تاسو دې ته وګورئ دا خاورینکه ځمکه ده، په دې کې د اس خپې هم ټینګېږي او د انسان خپې پکې هم ټینګې پاتې کېږي. نو د لوی حکمت پیش نظر الله رب العالمین د هغوی دپاره د دې ځای چې کوم دی نو انتخاب وکړو او تاسو زمانه شاته دا مقام لیدلی شئ، دا د بدر چې کوم د معرکې ځای و، د هغه ځای دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دې کې ځایونه وښودل. یو ورځ مخکې هذا مسرع ابي جهل وهذا مسرع عتبه وهذا مسرع شیبه، دې ځای باندې به ابو جهل مرداریږي، په دې ځای به عتبه، په دې ځای به شیبه مرداریږي. هماغه شانتې وشوله. په دې میدان کې د کافرانو اویا سرداران هغه چې کوم دی نو مردار شو او صحابه کرامو کې صرف 14 صحابه کرام هغه شهیدان شو چې په هغې کې 6 مهاجر صحابه وو او باقي 8 چې کوم وو نو دا انصار صحابه وو، چونکې د انصارو تعداد سوا وو په دې جهاد کې د مهاجرینو په نسبت باندې. او چې کوم کافران هغه مردار شو نو هغه په دغه مخامخ کجورو کې یو کوی دی، هغې کوی ته یې ورتاو کړل، راوی کاږل او قلیب بدر ورته ویل کېږي. چې کوم د هغې نه ګرفتار شو او یا کافران په هغې کې ګرفتار شوي وو، په هغې کې اختلاف شروع شو. د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک رایې دا وه چې مونږ کمزوري یو، کافرانو له به دوی ورکو
او د دې په بدل کې به د دوی نه پیسې واخلو. حضرت عمر رضی الله عنه رایې دا وه چې نه، دا وړمبی جنګ دی، اگر کو زموږ خپل خلق دی سختی پکار ده چې دوی ویریږي، په دې باندې روب دا چې کوم دی نو راشي. بهرحال د نبی علیه السلام په مشوره باندې عمل وشو. وروستو الله رب العالمین د هغې په باره کې آیتونه نازل کړل. ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. نبی علیه السلام د هغې قیدیانو متعلق یو حکم صادر کو. وی فرمایل کوم یو قیدي چې لسو صحابو ته تعلیم ورکو نو دا به د رهایۍ سبب وي. دې نه تاسو اندازه وکړئ چې اسلام د تعلیم څومره لوی چې کوم دی نو اهمیت ښایي. قیدي چې هغه بل ته د تعلیم ښودلو په بدل کې چې کوم دی نو هغه ته رهایي ورکولی کیږي. بهرحال دا هغه معرکه وه چې وړمبۍ معرکه وه او مسلمانانو ته الله رب العالمین فتح نصیب کړله او کافران هغه شکست خورده شو. الله رب العالمین د هغې ذکر قرآن کریم کې کړی دی. لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. سوره آل عمران آیت نمبر 123 124 125 126 127 سوره انفال. الله رب العالمین فرشتې نازلې کړلې. جبل الملائکه د دې ځای نه ښکارېږي، خو تاسو یې زوم کولی شئ او ښودلی شئ. هغه د شګو چې کومه ډیرکۍ ښکارېږي نو دا جبل الملائکه ده. په دې ځای باندې د الله رب العالمین د طرف نه د وعدې چې کومې فرشتې وي هغه ښکاره شولې. یو ځای کې وعده د 0 راغله، بیا د 3,000 فرشتو راغله، بیا د 15,000 فرشتو راغله. منزلین، مردفین، مسومین. اخیرنی آیت کریمه کې الله رب العالمین فرمایل چې هغوی به نښې کړي وي په خپلو اسونو باندې. د فرشتو اس به پیژندلی کېدو، خپل ځانونو باندې د فرشتو نښه به دا وه چې هغوی سپین پټکي وهلي. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، حضرت علی رضی الله عنهما نه روایت نقل کړی تفسیر قرطبي. او په هغې کې د جبریل امین علیه السلام پټکی چې و هغه زیړ و، د قیادت د هغې نښه د جبریل امین علیه السلام زیړه پګړۍ. دا تفسیر قرطبي راغستې ده د آیت کریمه په دغه کې په تفسیر کې. بهرحال دې ځای باندې معرکه وشوله. الله رب العالمین اسلام ته فتح نصیب کړله. یو پیغام ورکوي مسلمانانو ته چې کو تاسو لږ هم یې، خو چې کله تاسو په خپل دین باندې کلک ولاړ یې نو کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. کو تاسو 314 ولې نه یې، 0 باندې به درله الله رب العالمین فتح او کامیابي درکوي. نن کو مسلمانان په عدد کې کم دي یا په وسایلو کې کم دي، خو چې کله د الله په دین باندې ټینګ پاتې شي او کلک پاتې شي نو الله رب العالمین ورله بیا د بدر غوندې فرشتې را لیږلی شي د نصرت دپاره. علامہ اقبال خو ځکه ویلی دی فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. جزاکم اللہ احسن الجزا.